السلام علیکم. د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په دریم ځل حکومت جوړ شوی دی. اول دلته کې وزیر اعلی پرویز خټک صاحب و، بیا محمود خان صاحب و، او اوس دی الیامین ګنډاپور صاحب. د تحریک انصاف د حکومت سره به د خلکو ډیر اختلاف ومي، ډیر به په حمایت کی، خو دوه کاره د هغوی په کریډټ ډیر شاندار دی. یو د پیښور بی آر ټي ده چې دی وخت کې 3.5 لکه کسان ډیر د بهترین انټرنیشنل سټینډرډ سفر پکې کوي، او یو د دوی کارنامه هیلث کارت و. هغه هیلث کارت دومره عظیم شی و چې زمونږ غونته غریب او سفید پوشه خلکو سره یو تسلی په جیب کې وه چې کو چرې ماته څه ایمرجنسي شي نو پریشانی ضرورت نشته، ځکه کو خدای دې نه کړي چاته هارټ اټیک شي او پای 15 لکه لګي نو 15 لکه په دې ګرانۍ کې د چاک سره پراتی. اب لازمن زی د چانه به قرض لي، څه شی به خرڅوي، څه به ګاڼه کوي او د پلار یا خپل علاج به کوي. نو دا یو ډېر لوی کارنامه وه. خو چې د پی ډي ایم حکومت راغی نو هغوی ځینې پالیسیانې دومره عوام دشمن وي چې هغوی د هیلث کارت کم از کم وله نه و پکار چې دا یې اغستی وي، هغه دوی بند کو. خو چې کله د بیا دوی په دریم ځل وګټل او هیلث کارت راغی نو هغې د اولنۍ رمضان په ورځ کولاو کړی او اوسه پورې په هغې پورې د 1 لاک نه سیوا کسانو اپریشنونه وکړو. دا ډېر لوی تعداد دی او خلکو ته ډېر لوی سہولت دی. دوه کاره تحریک انصاف حکومت اوس نور وکړه. یو یې دا وکړو چې مخکې په هیلث کارت کې به د 10 لکه روپو پورې ستا سره په جیب کې وي، خو اوس د هغې رقم چې دی سیوا کوي او ډبل کوي، اوس به په هیلث کارت کې 10 لکه روپۍ. نو دا یو ډېر لوی کارنامه ده. یو کار یې بل کړی دی، اب ډېرو خلکو ته نه پته. ستاسو په کورونو کې چې د 65 سال نه کم مشران دي او هغه ته کوم سرکاري اسپتال ته بوځي نو د هغه هر څه مفت دي، د هغه ټیسټونه مفت دي، د هغه الټراساوند مفت دی، د هغه ایکس ری مفت ده، د هغه سټي سکین مفت دی، د هغه ایم آر آی مفت ده. خو په هیلث کارت کې د خلکو دا سجیشن دي چې په دې کې ځینې بیماریانې دي چې پکې نه دي شامل. یو د ډینټسټري خلک ډېر ګیله کوي چې غاښونو علاج پکې نشته. د غاښونو علاج ډېر زیات ګران دی. نو کو دا عام شیزونه نه، خو چې کوم هغه ټیکنیکل سرجریز دي د غاښونو هغه د په هیلث کارت کې لازمن شامل کی. او نورم داسې ډېرې بیماریانې دي چې دا پوره کوریج ورکي چې صرف یو څو بیماریانو ته محدود نه کی، چې دې کې پوره کوریج ورکي. نو دا به د هیلث کارت نه خلک ډیر خوشاله شي. امید لرم چې وزیر اعلی صاحب به د الیکشن نه مخکې کمې د الیکشن دپاره نارې والې نو تحریک انصاف له پښتنو په ډیر غیرت وکړو او 2/3 میجارټي ورله ورکړې ده. دوی کو په اسمبلی کې څه قانون سازي کوي نو هیڅ رکاوټ نشته. نو د الیکشن نه پس هم د وزیر اعلی صاحب نه د الیکشن هغه اثر نه دی ختم شوی. اوس هم هغه دعوی او چیلنجونه کوي. اوس خو دوی له دعوی او چیلنجونه نه دي پکار، صرف خاموشۍ سره کار پکار دی. او دا صوبه زموږ چې دا ډېره زیاته پسمانده پاتې شوې ده، خاص کر د یونیورسټیانو وایس چانسلران نشته، فنډ یې نشته. دغې طرف ته توجه پکار دی چې زموږ مستقبل محفوظ شي او د هیلث نه پس ایجوکیشن له ډېر توجه پکار دی. امید لرم چې تاسو به دې خبرو سره اتفاق کوئ. کو اتفاق مو نو کمنټ پې وکړئ، کو ستاسو څه سجیشن وي هغه پې ولیکئ، او دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې وزیر اعلی صاحب ته ورسي او هغه دا کمې بیماریانې چې په هیلث کارت کې نه دي شامل دا هم پکې شامل کړي چې د خلکو د هر قسمه د مرض تکلیف په دې هیلث کارت باندې ختم شي. او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.